بالهدى په بدله د هدایت کې دوسو نتیجه دا د مخکې صفاتو او یو زجر ولا ورکی او د آیات کې د منافقانو دو نور صفاتم ذکر کی بد صفات چکم وی یو دا اشتراء الضلاله بل دا عدم اهتداء وما كانوا مهتدين دا دو بد صفات دی خد دی چې د پیغمبر علیہ السلام غوند شخصیت موجود دی او داغه په موجودګۍ کې دا خلق دید اسلام قبولیت په صحیح معنوں کې نه کوي اور منافقت کوي نو الله فرمای دا د دیغه تباہی د اصل اولئک الذین دا منافقان داسې خلق دی ترجمه باندې پوښی اولئک دا منافقان الذین داسې خلق دی یا داسې بدبخت دی اشتراو الضلالتا چاغستلی د گمراهی لرا بالهدى په مقابله او په بدله د هدایت کې پدې یو سوال راځي هغه سوال دا دی چې د منافقانو سره هدایت وونه نو دی څنګه هغه ورک او گمراهی په واغسته دې سوال پوه شو لکه سمو وی شاید هغه خو ګور نه داسې خو به څوک نه پوي سوال دا دی چې د منافقانو سره هدایت وونه نو گمراهی په څنګه واغسته دی خو گمراه وو گمراه دی جواب دا دی چې دی سره فطری هدایت ولکه حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطره علی فطرت الاسلام هر معشوم چې پیدا کیږي دا مسلمان پیدا کیږي نو دی ته الله فطری هدایت ورکړو تر بلوغت پورې دی په هغه هدایت فطریه باندې روانو مسلمانان شمارلی شو لیکن کله چې دیتا اسلام پیش کړی شو نو دی گمراهی واغستا منافقت او کفر واغستو هغه فطری اسلام دی پرې خود ٹھیک ده یا دویمه معنا ده چې هدایت او گمراهی دواړه د دی مخې ته دواړه ورته پیش شو چې دا هدایت دی او دا گمراهی ده نو دی په مقابله د هدایت کې گمراهی واغستا دا نه چې وو سره خدای مقابله کې گمراهی واغستا او د قران رڼا پرې خود نه دیته د هدایت پرې خود لوي فما ربحت تجارتهم او پس اس غټو نکړه تجارتهم سوداګرې د دی معاملې د دی وما كانوا مهتدين او ند دی لار مندن کی د خالص ایمان دا یو ښکار دلیل دی چې دی ته و اشتراو الضلاله گمراهی واغستا نو پته لګی چې دا تذکرہ د ضالین شروع ده فاتحه کې ویلو کنه مغضوب علیہم او ضالین نو چې اشتراو الضلالته وی نو پته لګی چې دا د فاتحه د درو ډلو نه د اخیری ډلې ذکر ده چې دی د ضالین وی پوهیږئ او الضلاله
دینا مراد اغا ناکار صفات و اعمال دی خواه کم گمراہی واغست دا مخ کے چه ذکر شو پا جب یو سو یا پزڑ بل سا کم گمراہی فساد تا اصلاح ہوئی کم گمراہی مومنانو تویتاو سر یو کافرو تویتاو سر دا ټول ناکار صفات چلی دی ذکر شو دا اکا گمراہی دی بالہدا پا مراد او پا مقابلہ دا ہدایت کی ہدایت دا دل تسا مراد دے مخ کے دا متقیانو 15 صفات ذکر کرو سو صفاتو 15 صفات دا متقیانو ذکر کرو اگا 15 صفات تیرا مراد دی اب کا 15 صفات پرے خودل او گمراہی واغستا وما کانو محتدین او ندی دی لار مندن کی دا ہدایت یعنی رأس المال دا دین روک دے نو کل چه رأس المال ضائع شي پا آغا مال کے سڑے گٹھا کولی شي نشو کولے تا سر دا مال سر نشتنو گٹھا بسو کے دغه رنگی دین حق د دین ورک دے او چانه چې دین حق رک شي هغه ګټه کولی نشي مثلهم مثال د منافقانو کمثل الذی پشان د هغه چا دی عامه ترجمه دلته خلک داسې کی مثلهم حال د دوی کمثل الذی پشان د حال د هغه چا دی استوقد چې بل کړی د نار نور لرا فلما نو پس هر کلا اضاعت چې رڼا کړي دا اور ما اغزه حوله چې غیر چاپیری د دنا ذهب الله نو واخلی الله تعالی بوزی الله یوسی الله رب نورهم رڼا د دوینا وترکهم او پریک دی دوی لرا فی ظلمات پډیرو تیارو کې لا یبصرون چې دی هیڅ نویني الله د دې منافقانو حال ذکر کوي ښا چې حال د منافقانو او ځنې علما وایي چې نه دا مثال د کافرانو دی هغه خلق چې هغه د قرآن نه خلق منع کوي او په خپله مغي قرآن نه اوري تطبیق د مثال داسې وکړي چې منافق ته وګورې نو د په ظاهري وینا سره چې مخکې تیر شو آمنا بالله په دې ظاهري ایمان سره د رڼا د ایمان حاصل اکړه ها لکه چې یو سړی اور بل کړي نو دغه مثال دی چې منافق په ایمان د دنیا فائدې حاصل کړي دي په غنیمت کې منافق ته حصہ ملاو دا زکات کې وته حصہ ملاو شو لکه څنګه چې یو سړی اور بل کړي او چار چاپیر د دن رڼا حاصل شوه دا خود منافق امتحان او د منافق باندې چې مصیبت راغې په دغه وخت کې د منافق کو پر ښکار شو یادا کړه چې منافق مړ شي نو د ایمان رڼا ختم شو دا سه ختم شو لکه پور والا باندې چې سیله راشي او رڼا بالکل مړ شي او تیارو کې پادې شي یادا مثال دی د ښکارا کافر د پاره لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه کې توحید اوریدلو او بیان د توحید د پاره پیغمبر علیہ السلام د قرآن رڼا ولګولا او غیر چاپیر لری لری خلق اگر راتلل اور د پیغمبر علیہ السلام د بیان توحید نے فائدہ غستل او ایمان راړو او د مکی کافران اغي هو قرآن خپلم ناوریدو خو نور خلکم د قرآن نه منع کو بیا چې پیغمبر علیہ السلام هجرت کو او مدینه ته لاړ د مکی نه نو مکی والا تیارو کې پاتې شو ار کسب کفر شرک غصب و رواج و بی دینه دا پاغی کی دک کسی پاتې شوی نو د دې مثال پشان د هغه چا دی
چې هغه تیارو کې پاتې شي. نو د دې آیت کریمه دا دوه تطبیق دي سودي او دا طالبان یادې نه خدا ډېر یادول پکار دي. مثالونو باندې علامه ابن قیم رحمت الله علیه کتاب لیکلی دی الامثال فی القرآن. قرآن کې دا ټول مثالونه راجمع کړي. نور عالمانو هم په کار کړی دی. مطلب د آیت دا دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام رڼا د ایمان او بیان د ایمان هغه خلکو ته کو. یو مطلب دا دی. خو مکی والو مخالفت کو او چې بیان شروع شو نو اضاعت ما حوله لری لری نه خلق راتو رڼا د ایمان اغستا. خو کافر او منافقانو د پیغمبر علیه السلام خلاف کو او لارې ورته بندولې. نو کله چې ورته لارې بندولې نو نتیجه سره وته. نتیجه دا راوته چې الله ورته فرمایل ته هجرت وکړه د مکې نه لاړ شه مدینې ته. نو پیغمبر علیه السلام د مکې نه لاړ مدینې ته. چې لاړ نو قرآن وی ذهب الله بنورهم. الله د قرآن هغه رڼا هغه برکات هغه اثر د مکې والا نه لر کړل مدینې والا ته منتقل کړل. وترکهم فی ظلمات لا یبصرون او مکې والا دکسې په تیارو کې پاتې شو. دا یو خبره شو. دویمه خبره چې د الذی استوقد نارا نه مراد منافقان شي. بړومبه توجید الذی نه مراد نبی علیہ السلام. استوقد نارا نه مراد بیان د ایمانو. دا یو توجیه شو کنه. بل توجیه دا چې الذی استوقد نارا الذین مراد منافقان شي. څه شي؟ سوال راځي چې جی الذی خو مفرد ده او منافقان خو جمع دي. نو د مفرد نه جمع څنګه آله؟ وې دا لسمه سپاره کې مشته واخذتم کالذی خاضوا. نو کالذی ال د پمانه د کالذین ده. نو مفرد پمانه د جمع راځي په اسم موصول کې. خبر حل شو. اوس دویمه توجیه د ګوره او رومدنه چې د الذین مراد منافقان دي. استوقد نارا نه مراد دنیاوی فیدی دي په مال غنیمت وغیرہ سره. اضاعت ما حوله نه مراد اک فیدی استعمالول دي. ذهب الله بنورهم نه مراد د دې کفر ښکارا کېدل دي یا د دې مرګ دی. وترکهم فی ظلمات نه مراد د دې هغه خواصتونه دي. په دواړو توجیهانو پوه شوې مولوي صاحب؟ صمٌ کاڼه دي دوی. صم بکمٌ چاړاګان دي. عمیٌ ړانده دي. فهم لا یرجعون من الضلالة الى الحق. نو پس دین را ګرځي د گمراهۍ نه حق تا. صم کاڼه دي دوی. بکمٌ چاړاګان دي دوی. دا د دې غ مزید اوصاف ذکر کوي او دې ته وی بیان د حال د مشبہ. مطلب د آیت دا دی چې دا کافران او منافقان چې کم عنادیان دي د دې د علم حواس ختم شوي دي. مطلب دا غیدا دی چې د تیارونو د وتلو د پاره دې سره هیڅ سبب نه دی پاتې. حق نه چې سړی مطمئن کیږي او د باطل نه وځي. درې اسباب پاغې کې پکاريږي. سو په دریو اسباب باندې سړی حق پیژني او درې اسباب داسې دي چې د هغې د وجې نه سړی د ګمراهۍ نه وځي. اول د څه غوږونه. په غوږونو سړی حق خبره واوري فوراً پوه شي چې یار زه خو تر اوسه خطا ومه. ما خدا دا مسئلے گمراہی گنلا. الکه دا خبره هو قرآن او حدیث داسې ذکر کړی دا نو چې په غوږونو یې واوري نو فوراً د ګمراهۍ نه چېرته لاړ شي؟ هدایت ته.
دا یو سبب دی غوږونه. دویم سبب دی جبا. په دې جبا باندې سړی چا سره خبرې کوي یا بیان د حق خبرې کوي، الله زړه ته حق وردن نه کوي. د دې منافقانو د غوږونو د حق اوریدو کار ختم شوی دی، په جبه د حق ویلو اراده ختم کړی ده. بل د حق د قبلېدو د پاره یو سبب دی، هغې ته سترګې وي. څه وي؟ ظاهر کې سړی د یو عالم عمل ته وګوري چې دا خو قرآن او حدیث سره ډېر برابر عالم دی، موحد دی، مشرک نه دی، بدعتي نه دی، لالچي نه دی. نو چې په دې سترګو وګوري یا مطالعه وکړي، دلایل وګوري د کتاب، نو پوه شي چې یاره دا دلایل خو حق دي. نو دا سترګې هم د حق د قبلېدو، د باطل نه او د ګمراهۍ نه د اړېدو دپاره یو سبب دی. مخکې آیت کې الله یو بل صفت هم ذکر کړو، علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، چې د دې درېو نه څلورم یو صفت د زړه دی، چې زړه کې د سړي خیال راشي چې یاره دا مسله خو حقه ده، سوچ او فکر وکړي. نو زړه هم د حق دپاره یو سبب دی، خو دلته زړه ذکر نه کولی، دلته درې ذکر کړو، څلور ذکر نه کړو. عالمان وایي دلته وجه دا ده چې منافقان دي زړه کې ورته حق معلوم دی، دي ته د زړه خبره پکار نه ده. زړه کې پوه دي چې اسلام حق دی، خو عملی طور اسلام منلو ته تیار نه دي. نو الله فرمایل چې د حق دا درې واړه لارې په دې بند دي، نو فهم لا یرجون، دی اوس د ګمراهۍ نه هدایت ته واپس نشي راتلی، ځکه د هدایت آثار د دینه ختم شوي دي. اولئک الذین، دا منافقان داسې بدبخت دي، اشتروا چې غوره کړې ده الضلالة گمراهۍ لره بالهدى په مقابله او په بدله د هدایت کې، فما ربحت، نو هیڅ ګټه نکړه تجارتهم، سوداګرۍ د دوی، وما کانوا مهتدین، او ندی دی لار موندونکي د هدایت، او ندی دی رسیدونکي مقصد خپل ته. مثلهم، حال د دې منافقانو، کمثل الذي، پشان د حال د هغه چا دی، استوقد نارا، چې بل کړي اور لرا، فلما، نو هر کله، اضاعت، چې روښانه کړي دا اور، ما اغزه حوله، چې غیر چاپیری د دې اور بلونکي نه، ذهب الله، نو والی الله تعالی بنور رڼا د دوی، وترکهم، او پرېږدي د دوی لره، فی ظلمات، په داسې تیارو کې، لا یبصرون، چې دوی هېڅ نه ویني، صم، کاڼه دي دوی، بکم، چاړاګان دي دوی، هم ړانده دي دوی د حق لیدلو نه، صم، کاڼه دي دوی د حق اورېدلو نه، بکم، چاړاګان دي دوی د حق ویلو نه، هم ړانده دي دوی د حق لیدلو نه، فهم، نو دا منافقان او کافر، لا یرجعون، نه راګرځي د ګمراهۍ نه حق ته.